سورة تحریم دا د سورة طلاق سره ربط دا ده چې د سورة طلاق په آخر کې د الله تعالی عظمت ذکر شو او د دې سورة تحریم په اول کې خیال کراله کنه د سورة تحریم په اول کې د تعظیم حکم دی خیال کراله او د سورۃ طلاق په آخر کې تحریم چې دا تعظیم د الله تعالی ذکر شو او د سورۃ تحریم په اول کې د الله تعالی عظمت دا ذکر کیږي خیال کراله او باقی شان نزول دا ده چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی علی السلام معمول دا چې د ماجیګر د مانځنه ورستو با کور تراته کله بده او و کمرې وي و بی بیان نه بی بیان وي دا هر بی بی تاسو به د ماجیګر د مانځنه ورستو د خیر او د عافیت کا خیال کراله یو موقع کې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کمرې ته دنه لاړ شو هغه ولا شربت ساتل او دسه د غبین خیال کراله ا شربت ولا رواغه سو یا رسول الله دا وسک چې وېس کلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بلی بیبي کمرې تراغه غالبا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کمرې تراغه او وی خبر خونه زینب را باندې شربت وسک وې د س وې د غبین وې خا وګوره ته شربتون هم د خلکو په کمرو کې اسکه پوښې بک او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په دې باندې چې کم دینو خپش ولا د زنانو اکثر دغه خوې وي پوښې بک چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې د کمرې نه اوتلو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها یا دل تراله یا پس حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها لاړه وی خوري خبر خونه زینب په شربت سکولې ده پوښې وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیال کراله چې کله دا خبر چې کوم دین هغه دواړو بیبیانو هغه پکور کې صلاح وکړه خیال کراله صلاح وکړه چې را آینده د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا کمرې ته ځي نو د الله دغه د هغه ورته وای چې تا خنن مغافیر سکلی دي مغافیر یو بدبوې بوټي دي داغه شربت چې کوم غم بدبوې خرابي نو موږ ورته وای چې تا خو مغافیر سکلی دي خیال کراله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کله دغه کمرې ته راغی ابي بیان وتسوي یا حضرت عائشه یا حضرت حفصه وتا خو چې کم دینو دا ځلې خو د بل ځای کې سبل څه شي اسکلې دي مغافیر دي اسکلې دي هغه پوه شو چې اوه دوی خو چې کم دی پلانټ جوړ کړي دي پوه شي په کنه ما خو مغافیر نه دي اسکلې ما خو چې کم دینو دغه د غبین شربت اسکلې نو د دې دواړو ته وی په ما باندې د غبین حرامي کما بیا وسکو خو ګورای داسې چل به وکي چې ګورای حال بنوای ښا اسنه کچره زینب خبر شي نو ګورای هغه زوروره پښتنه ده بیا به جګړې د سره کوي نه تاسو چې کم دینو دغه د هغه ته مو وای او خیر ده که تاسو ماته معافیر کوي کنه نو زما د طرف نه سده تاسو ته معافی ده خیال کړه او پزان باندې دغه حرام وی په ما باندې د آینده لپاره د زینب چې کم دینو دغه صحیح حرام خیال کراله کنه دا د زینب د لاس شربت په ما باندې حرامي خو تاسو بګورې زینب ته حال نه وای خیال کراله بس دغه چې وشوله او دا آیاتونه خدای پاک دا نازل کړل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا آیاتونه نازل شو دا الله حبیب یو مړی چې کم دینو هغه په کفاره کې آزاد کو پوښې وکړه په کفاره کې یو مړی آزاد پوښې وکړه په بعض روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام دا چې پریشان شو
د دې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها په دې سباندې په دې صلاح کول باندې د حضرت عائشه سره چې د طلاق کول اراده وکړه جبريل عليه السلام راغی ویا رسول الله حفصه له طلاق مو ورکوا دا منځګزار ده دا روجدار ده او دا په استاد بیبیانو په پیرس کې په جنت کې لیکل شوی ده د جنت د بیبیانو په پیرس کې دا لیکل شوی ده نه ته دې له طلاق مو ورکوا نو نبی عليه السلام داغه د طلاق نسو کو منع وکړه خیال کړه یو روایت کې راځي چې عمر رضی الله تعالی عنہ او داس کو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ توبه چولې په هغه دوران کې تفوس کو د عمر رضی الله تعالی عنہ چیرې دغه دو زنانا چې داستا په خلاف کې صلاح کړي و چې مونږ با نبی علیہ السلام ته وایو چې تا مغافیر شکلی دي دا زنانا څوک وي چې په دې باندې دومره ایکشن دوی ته ایکشن وای کنه په دغه شربت سکلو باندې دومره ایکشن اغسته دي پوه شئ به کنه دا څوک وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د خدای بندا تا تعالی دا نه دي معلومي شوی دا یو زما لوروا او بل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوروا پوه شئ به الله تعالی دا غي ذکر فرمایي یا ایها النبی اے د الله پیغمبره لما تحرم ول حرامه ما احل الله لك هغه شی چې الله تعالی حلال کړی دی شربت د غبین خو حلال دی ته ولې پتان باندې حرامه دا بډایګانې خده دا ځینې پکې چالاک غونته کی هغه وی آرام شه د حرام په ځای باندې سوی آرام وي په چې نه خپ آرام اوس کم پوه شي کنه او ځینې چې ساده غونته کی نه حرام شوی په دې نه پوهیږي چې دا قسم دی او کنه دی حالان کې دواړه قسمونه دي پوه شي به کنه ولې دا د قسمونو سره ټوخي کول دي خیال کړه او په قسم باندې نن سبا 200 روپۍ کفاره ده څوړو کې شی هم نه دي پوه شي به په دې معمولی خبره ده نه لما تحرم ول حرامه اصل کې بنیاد د دې د چې دا د دغه بیبیانو په ذریعه سره الله تعالی دا حکم د کفاره د قسم دای سرګندا او دای ظاهره او بانا ولا څه شی جوړ شو بانا ولا دغه شربت وې د غنم دانه بانش ولا بابا تا خدای پاک دا انسانان د جنت نه راځتل خو باندې وته جوړوله پچا باندې آدم علی السلام باندې خیال کې را دا د دې د تحریم د صد پاره د قسم د پاره دا یو باندې جوړ شو یا ایها النبی اے د الله پیغمبر علم تحرم ما حل الله ولک ول حرامه هغه شی چې الله حلال کړی دی تبتغي مرضات ازواج تغواړي رضا د بیبيانو خپل خیال کرا لکه تخپل بیبيانو خوشاله وېزا په ما دي چې کم نه د زینب دغه سي په ما دي د زینب یاد غبین شربت په ما حرامي والله غفور رحیم الله بخشش کوونکی مهربان الله سمره کریم کریم به اول وتزورنا ورکای چاته نبی علیه السلام او بیا وته سوی بخشش مې ته کړي خو بیا د سیمه کوا بخشش مې ته کړي دې معافي مې ته کړي دا خو بیا د سیمه قد فرض الله لكم مقرر کړي دې الله تعالی تاسو درا تحلت ایمانکم حلال والد قسمون استاسو حلال والد قسمون استاسو خیال یو شیتم حرام وي کفاره ورکا بیا حلال شو والله مولاکم الله مالک تاسو دې مددگار تاسو دې او هو العلیم الحکیم واذ اسر النبي یاد کا وخت چې رازداری وکړه نبی علیہ السلام الی بعض ازواجه د بعض بیبیانو سره رازداری وکړه بیبیان څوک دی یو حضرت عائشہ او بل حضرت حفصه رضی الله تعالی عنهما د دې سره رازداری وکړه حدیث اند یو خبره دې ته وی ګورای دغه دا زپو شو تاسو حسد کړي دي د حضرت زینب سره خود دې حال چې کم دین زینب ته موای په ما دي شربت حرامي چې بیا بینس کما خو حال هغه ته موای فلما نبأت به هر کله چې نبأت به چې خبر ورک دی یو بیبي په دغه خبره سره خیال کړه لکه نبأت به هر کله چې خبر ورک چا دغه یو بیبي به په دغه خبر سره خبر درازداري سو
خبر د رازدارۍ داو خیال کړه کنه چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې سره مشوره کړې و چې تاسو بسنه کوئ تاسو به چې کم دینو دا دغه به نه خبره وای حضرت زینب به نه خبره وای تاسو به حضرت زینب نه خبره وای او بل خبره دا شو چې دې څه چلو کو ها دې ته خیال کړه کنه فلما نبأت به هر کله چې دې خبر ورکو پدغه خبره سره چا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حضرت حفصه ته حال وي ها چې خوره نبی علیہ السلام څه چل کړي دي ها شربت اس کړي دي حالانکه نبی علیہ السلام وعده واغستله چې د دې خبره حال با چاته نه وایي ها ایو بي ولګیدل بلې تاسو کو خبره وته ورک کوشش وکړه واظهره الله عليه ظاهر کا الله تعالی دا خبر په نبی علیہ السلام باندې چې یا رسول الله هغه خبر خو چاته ورسېدلو هغه حضرت حفصه تم ورسېدلو خیال کړه لکه عرف بعضه نبی علیہ السلام ما اظهار کو دا بعض خبر وعارض عن بعض اعراض کو دا بعض خبرنا یو خبر ظاهر کو به ګورا حضرت عائشه ته وی تا خو حال ویلې ده د چا ها د دغه شربت واعرض عن بعض او اعراض کو د بعضنا بعض خبره نبی علیہ السلام ظاهر کړله چې هغه د شربت ذکر ده او بعض څکړه بعضی پټ کړل هغه پټ سوا هغه اراده د طلاق د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا وسره ونه وي چې ما اراده د څه کړی دا د طلاق چې کوم د حضرت حفصه کړی دا ایو خبره ظاهر کړل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی تا خو څه کړی دي تا خو زما راز پاش کړی دي او تا غراض بلی بیبي ته چې کوم دینو خو دلې خیال کړه زنانو کې دا دستور دی چې دې خبره نشي پټولې د دې وجنه دراز خبره خزتا نه دی ښکارا کول پکار دا مشهور ده چې یو خدا خاوند چې کم دینه د بار نه راغی نو خزته وی خزه خبر خو نه وې څه چل دی و نن بولو تناسما نه د پوناټی نه مې کارغه چې کم دینه و دانګل په شي په نو ښا دا څه چل شوی دی بلې گاونډای ته چې کوم نه سر او چت کو وی خوري خبر خو نه کنه وې څه چل شوی وې زما د خاون نه د کوناټی نن دوه کارغانو دانګلی په شي په هغه بلې ته چې کوم دی نو بلې گاونډای ته هغه سر او چت کو خوري خبر خو نه کنه د پلان کې د خاون د کوناټی نه دوه کارغان و انلوتلی دي هغه بلې ته आवाज وکړو وای اخیری چې کم دینه گاونډه ته چرېسه دله نه بیا د کارخانو نه څه جوړ شو سیل ته نه جوړ شو خو شي نو د خزته چې کم دینه دراز خبره دانه دي خودل پکار خو شي نو د غراض څه شو هغه راز چې نبی علیہ السلام د دې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها اغسته وو هغه خورش فلما نبأها به هر کله چې خبر کو نبی علیہ السلام دغه حال لرا چې کله نبی علیہ السلام ته وی چې ګوره تا خو راز کارا کړی دی ما ستانه وعده غشته و چې ته به راز نه ښکارا کې او تا د زینب د شربت راز دی چې کوم دین هغه بل ته ظاهر کړی دی دغه ظاهرون کې یا حضرت عائشه ده یا حضرت حفصه ده په دې دواړو کې په روایتو کې اختلاف دی قالت نوویل دغه بیبي من انباکات خازات چا خبر کړي چې دا راز ما ښکارا کړي ته چا خبر کړي قال نو فرمایل نبی علیہ السلام نبأني العلیم الخبیر ز خبر کړي ما هغه الله چې هغه عالم او خبیر دی د پټو رازونو سره خبردار ما ته جبرئیل علیہ السلام ویل دي چې تاسو هغه راز د نبی علیہ السلام سره ظاهر کړي دي ان تتوبا الی الله کدواله توبه وباسه الله تعالی ته نو دا ډیره بهتري توبه وباسه فقط صغت قلوبكما بشک مجرم شوه دي زړونه تاسو د دواړو زړونه څه دي دا مجرمان شوي دي خیال کې را
دینه معلومه شول چې غیبت کوونکې هم ګناهګاره ده او اوریدونکې هم څه ده ګناهګاره ده. ا دې دواړو خو صلاح وکړله که نه څه یې وکړل صلاح یې وکړله چې مونږ آینده دپاره چې نبی علیه السلام د چا کره څه شربت څکي مونږ به ورته څه وایو چې شربت المغافیره تا خو مغافیر څکلي دي پوه شوې وان تطواهر علیه کچری تاسو دیو بل سره مدد وکئ په مخالفت د نبی علیه السلام کې که یو بل سره مدد وکئ فإن الله هو مولاه بشک الله تعالی مددگار د نبی علیه السلام دی و جبریل او دارنګ جبریل علیه السلام و صالح المؤمنین او صالح مؤمنان دا ټول د الله د حبیب سدي مددگار دي او مدد کوونکي دي. والملائکه بعد ذلك ظهیر ملائکه پس دینه د نبی علیه السلام مددگار دي ټول فرشته په کروڑونو اربونو باندې. عسى قریب ذا ربه رب د نبی علیه السلام ان طلقكن كتاسل طلاق در کی الله ته ډیره اسانه ده ان یبدله چې بدل کی دلرا ازواجن بی بیان خیر من کن استاسن بغوری استاسن بچي الله ته ډیره اسانه ده چې استاسن غوري بی بیان الله پیدا کی مسلمات چا به مسلمانانی مؤمنات مؤمنانی وي مسلمات من د ظاهر اسلام په پکومي او مؤمنات د باطن په پکومي قانتات عاجزی کون کے اللہ تعالیٰ تا طائبات توبہ استن کے عابدات عبادت کون کے سائحات روجہ دارے دغدا سیح ستولی شی روجیت روجہ دارے سیبات دابا سیبی وی زنی با پکے سیبی وی وعدہ شوی و ابکارا او زنی با بکری وی چلانا بای وعدہ شوی دا دوارا دا انعامات اللہ تا دیر آسانا دا. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو هو انفسکم و علیکم بچ کے ځانونه او بی بیان خپل نار د اور د جهنم نه خپل ځانم بچ کے او بی بیان هم بچ کے د اور د جهنم لکه نبی علیہ السلام چې خپل بی بیان د اور د جهنم نه بچ کړي. وی تشان نزول کې راځي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تاسو د دې آیات کریمه په باره کې ویا رسول الله ځان بچ کول خدا دی چې سړی ځان د ګناهونو نه بچ کی نو خزه بسنګ بچ کی نه نبی علیہ السلام ته فرمایل چې خطو ته دی امر بالمعروف او سکی نهی عن المنکر کوي د نیکی وینا دی وته کوي او د بدی نه دی منی کوي دا د خزو بچ کول دي د سنه د ور د جهنم وقودها الناس اغور چې خشاک دغه انسانان دي چې هغه معبودان دي والحجارت او دارن خشاک د خلق د چاغه عابدین دي والحجارت او غټي دي چاغه معبودان دي علیه ملائکتون پدې جهنم باندې فرشتي مقرر دي غلاظون ډېر سخت معنی سخت او شدادون او داسې فرشتي دي چاغه طاقتور فرشتي لا يعصون الله ما امرهم دینا فرمانی نه کوي د امر د الله تعالی نه ويفعلون ما يؤمرون او هغه څه کوي چې دې ته حکم کوي. یا ایها الذين كفروا اي کافرانو لا تعتذروا اليوم عذر مکوي نن عذر مکوي د خپل کفر نه تاسو عذر وکړئ. انما تجزون بشک تاسو ته سزا درکېږي ما کنتم تعملون. یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو توبو الى الله توبه نصوحا توبه باسه الله تعالی ته توبه د اخلاص سره نصیحت ته ویل شیخ خیر خواهیت نصو صيغه د مبالغه ده یعنی ډیر خیر خوا توبه باسه ځینې خلک وایي چې نصوحا یو سړیو توبه نه استلوا به زما د نصوحا په توبه باندې توبه نه دا سړی نو نصوحا مصدر دی پوه شئ کنه اخلاص ته ویل شي. عسى ربكم قریب د چرپ تاسو ان یکفر عنکم معاف کی تاسو ته سیئاتکم ويدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزي الله النبي هغه ورځ باندې چې رسوا باندې کې الله تعالی خپل پیغمبر لرا خیال کړه پاغه ورځ به تاسو جنت ته داخل کی چې پاغه بخپل پیغمبر رسوا نه کی. والذین آمنوا دارنګ ایمان والو لرا دا بټول معزز وی محترم وی رسوایی به پکنه. نورهم یسعى بین ایدهم رڼاګانې د دې ایمان والو دا بچنه مخ کې منډي وਹੀ
د ایمان والونه براناګانې مخکې منډي وکړي و به ایمانهم او په خي طرفونو د دې باندې رڼاګانې بروانې اورې څو قسمه رڼاګانې دي بل ور ذکر شوی وي ها څلور قسمه دي که پنځه یو هغه چې د غرم را بدنګ بل د کجور امرا بل ها د انسان امرا بل د ګوت امرا بل د نقطه سر امرا او شي او لکه د موبایل هغه نوکسره چی پوه شي ها او ندار ناګانی به د مؤمنانو نه مخ کې روان یقولون ادا مؤمنان بوای ربنا اتمم لنا نورنا یا الله کامل کرانا زمونږه واغفر لنا انك على كل شيء قدير یا ایها النبي جاهد الكفار اذا الله حبیبا جهاد کو د کفار سره والمنافقین اد منافقان سره د کفار سره جهاد پسله ها بالسنان ها او د منافقین سره جهاد پسله باللسان تفسیر جلالین دغه لیکلي دي وغلظ عليهم فديوان سختي كوا ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين بيان الله تعالى مثال دا هغه کسانو کفرو چې کافران دي الله مثال بیانې کافرانو ته د چا مثال یو مثال د خځې د نوح عليه السلام او بل د خځې د لوط عليه السلام کفار ته الله تعالی د دې دوه خځو مثال بیانې کانتا تحت عبدین وی دا دواړه خدي لاندې د دوه مریانو نه د دوه بندګانو نه دا لاندې د چانوي د دوه بندګانو نه دغه بندګان د چاو من عبادنا د بندګانو زمونه صالحین دواړه صالحانو یو بنده سوکو هغه نوح علیه السلام بل بنده هغه لوط علیه السلام فخانتاهما د دوالو خیانت کو د دې پیغمبرانو نه د پیغمبرانو نه خیانت ګوره دا مسله مشهوره ده چې خیانت نه مراد خیانت ته کفر دی ځکه د پیغمبر بیبي هغه د زنا نه سي محفوظ دی خیال کړه لکه د زنا نه سي محفوظ د پیغمبر په جامه باندې الله تعالی داغ د زنا نه لګي په خیال کړه دا مراد د خیانت نه کفر دی دا دواړه خدي چې وي وې د نوح علیه السلام د بیبي نوم سو واغلو د لوط علیه السلام د بیبي نوم والهو په شپه واغلا وغلسته ویلې شي منډه وهلو ته اوالها د ولحنه د اول حواله شي اشتراب ته حیرانتیا وقيل ادخل النار فلم يغني عنهما پس دی بچ نکو دی دوالو خواندانو بچ نکو دی دوالو بیبیانو لرا من الله دا عذاب دا اللہ نا شیئن یوزرا وقیل ادخل النار اویلی شو داخل شے اے دوالو زنانو ورد جہنم تا معد داخلین سر دا داخلی دنکونا چاہتے حکمو کو دغه دو زنانو تا وضرب اللہ مثلا دارنگ بیانے اللہ تعالی یو مثال لرا مومنانو تا اللہ تعالی مثال د چا بیانې د دوه مؤمنانو زنانو مثال بیانې د عبرت لپاره امرأة فرعون چې یو ښځه د فرعون وا هغې نوم سو حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها او بله ښځه چې کوم دی حضرت مریم علیه السلام دا دواړه زنانه چې وې دا په اسلام کې دا ډېر لوی مقام لري البته نبوت و حاصل نه دی اذ قالت هر کله چې ویلا چا د خځې د فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنه اے رب مال تیار کې کور په جنت کې ونجني مال نجات را کې من فرعون د فرعون نو عمله دا اعمال ددنا خدای د فرعون نه اخلاص کې د اعمالو نه اخلاص کې ونجني من القوم الظالمين اما د ظالمانو د اعمالنا بچ ومريم ابنه عمران دویمه بیبي د مؤمنانو هغه حضرت مریم امراه ابنه فرعون چا لور د حضرت عمران وا د جمعه امام د بیت المقدس التي اغا حضرت مریم احسنت فرجها
چې دې بچ کړو پرش خپل لرا د حرامونه خپل شرمګای بچ کړو د سنه د حرام ونفخنا فيه من روحنا مونږه پوکې وکړو په دې شرمګا د دې کې د روح خپلنا روح نه مراد څوک دی حضرت عیسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام د دې په خېټه کې واچا وصدقت بکلمات ربها او دې تصدیق وکړو د کلماتو طرف خپل دا الله د کلماتو تصدیق وکړو وکتبه او د کتابونو طرف خپل وکانت من القانتين ودا د عاجز کوونکنا دا د الله تعالی د حکمونو سوا نهایت تابعدار خیال کړه دا الله تعالی د حکمونو نهایت سوا تابعدار حضرت مریم دا مخکې مسله ذکر شوې ده چې هر په بیجانو کې د ټولو نه بهتره څوک نو څوک وایي چې د دې امت حضرت خدیجه حضرت عائشه او حضرت فاطمه بیا علماء په دې کې مخکې دغه بیان هغه ذکر شوی چې په امم سابقو کې د ټولو نه بهتر څوک دي هغه دغه دوه بیبیان دي او په دې امت کې د ټولو نه بهتر حضرت عائشه خدیجه او حضرت فاطمه بیا حضرت په حدیثو کې راځي چې فاطمه تو سیدۃ النساء اهل الجنه بیا فاطمه د ټولو بیبیانو نه صدا سیوا ده هغه د دې امت دي او د نور امت بسم الله